سر تاسو ته نه تاسو کې خپل څه خبره و ده دا کسان تا راوستو نیم ما سره وه ښه نیم چا سره و نیم د بل رښتې ولا تا سره و نیم ولې مو راوستو څه شی شوی دی جوړه تا ته پته شته تا دستخط کړی پکې بیا تا ته څنګه پته ده جوړه شوې ده په دغه مې راوستو په کور مین روډ نه چې جوړه شوې بیا به په مین روډ راوستلی وای کنه تا ته چا ټلیفون وکړ تا ته ټلیفون چا وکړ دا کسان کوم پیسې تخستي ماغه چو خسنا بیروز ته فیروز اهل تشهید ماغه د سناد واسطه سروټه فیروز والد کا تاسو سچا ویلو چې زاله خبره کړم موسلی زای والا ډرایور او پلډر والا لمبار سشتا سنا مې ده نامه یې سره نامه مې نزد دا غنوي فیروز پلډر لمبار شتا نغه موبایل لمبار شتا ده څنګه خبره ورسره کړې و خبره سکړی ویله 12 زور نه ویله بیا 12 زور نه ویله ٹھیک ده صحیح ده ویله 12 زور کې به تاسو پلډر کې رسوي ویله زمې سټل تا نغه څه مو دا غنه خو جلی بابونه پورته کړو نه دالته هغه تکو شاړی ته کو څه شاړی ته کړو کچار ورته ویله دالته پلډر ته ویلوړ ده ٹھیک ده سرکوش والو یو پستاول والا ویلوړ یو سسپینو جامو والا ویلوړ وغه مو ټولو نه 12 زور په ټولې کړلې ویله مخ کې څوک پلډر ویلوړ ده مخ کې روان شپلو نه زرنج ویلوړ وی دا غ زرنج والا او پوښوي دا ډرایور صحیح ده دیر کې نه ولو تر کې نه ولو پوښوي دا د الریډي ولیاړو چې تاسو راوړل دا ویلوړ نو چې دیر کې نه ولو دالته کوم خلک راوته کوم خلک راوته مو ونی ونه مو را کوس کوم خلکو تاسو کوم خلکو ته ویل د باش دوی سم متدي تاسو ته نشته کوم خلکو سلوک څنګه ولګه بیان کوي کوم دلته مونږ سره بچا واچ کلی بیان واچ کلی ته ویل تاسو ته به مشکلات صحیح ویله سرکار راشی سرکار کار ده سغم څه دنی کوي ٹھیک ٹھیک خوش نور چا نیو چې بعد خبره نه کړی صحیح ده ٹھیک ده صحیح وای دا خبره لري نه مدیر روان کړی سر دوی کمیټه والا مو کا جوړوي کنه وی دال یاره مطلب یې غنه ده تاک نه ده جوړوي کنه وی دا غری لا کا ده مرچی دي دا خونی مرچی دي مطلب مخته چوتیریږي دایمو غنه ده پوسیبل نه ده یاره ګوره زی خبره ته کوم ظاهره خبره ده چې دا اجره ده دا بیٹک ده مخه ګیټ ده چې زه دا خبره کو اجره ده چې زه په ګیټ راځم خو سمې مخ په دیوال راکې وته مغلې صفه خبره ده کنه کار څومره صفای مسبینی کپڑے ما چولې خو چې په دیوال راکې وځم مغلې ما کومه چې شاته لیار ده دا لیار فیزیبل نه ده مین روډ دی چې تک شي ټولو بشي په چې نه پشي کوشش کوي چې داسې زونه اوایډ کوي ٹھیک ده کنه ټیک شو ته وای ته څه وای بچي وکړه کولو خبره وکړه څه د سر کې وای وکړه څه میسج ورکا ویله باندې مې ګیمن پلی ګیمن هغه څه ده مو راغلی و یو ورته بغنستانه شولو مطلب حکومت مجبوری ما تقریبا 3 ورځې وروسته مو ټیکټ د سعودي عرب ټیکټ دی مجبورین خروج می مکمل به ختمي او کمیسور ټیکټ سره کوم خروج ته مو تقریبا غریبون خلک یو نیم لاکه مو به تاون کی دی وجه مجبور یو سواجی مو هغه ته کوو په شاته ځون دې درې خبرې سو وکړه واستوجي وکړه بسم الله وکړه بسم الله الرحمن الرحیم جمیلی صاحب درګه مطمئن عمر مخکې شټو ټول د مشون صاحب شو روشه داسې مشرون عمره مونږ سره ورته شنو دا ونی سفر یا کیمرا راځي ټول ودرېږي راځي ټول ودرېږي راځي د نیم نورو راځي چې څه دا روشه دا روشه ودرېږي موږ سره دلته ودرېږي بسم الله الرحمن الرحیم زه ټولو نمخ کې د خپل د نوجوانانو او د کسانو کوم دي څنګه انتهایی دردېدلي دي هغه به وجود هغه دغه سره کوم سلوک وکړو د مو خبرې واوري او انتهایی دوی ته خوشحال دي او مو مشرانو ته د کسانو انفارمیشن راکړو چې دا کسان دي دا شون دي ښه عزت سره کېنولي و بوم به یې پسکلي وي او بیا زه د سرکار انتهایی مشکور یم چې دوی ته مو رابطه ورسره وکړه دو بغیر څه تاخیره او په مکې راورسېدلو او موږ سره په دغو کسانو کې په دغو خبرو کې دا شامل شولو
زه دا میسج ورکوم او دا ټول ووري چې دا دې کې هیڅ پټ نه دي او دغه کسان شته دي تاسو ویډیو کوئ دوی ته ویلي چې څه سره اختیار وي هغه تاسو وایي ځکه چې ډېرې خبرې چې کومې دي هغه د درویغو پلو کړي دي او دشتې پلو کړی ده نو دو خبرو کې او د سرکار والا خبرو کې او مو د اپریشنار والا کوم علي تشي کسان دي زموږ خبرو ټولو یوه کې خبره بیان دا شی ده چې دوی مونه علي تشي کسانو علیزی والا نمبر سره شته ده فولډر وه هغو د ډېرې سمو تاسو بیایو او فی کس پیسې ورسره کړي دي 12,000 روپۍ هغه نه دور وستلی دي بجای دا څه په سیده لارې بوځي بل چوته حواله کړي دي د دو بیان دا شی ده چې هغو سره پستول مستول مو یې کېنولو او بیا داسې په غرونو کې راوستلو د کورو مخو ته د مرشو متې داسې راوستلو خو دا ښه و چې موږ ځنه داسې کسان وو چې هغو دو سره ښه برتاو وکړو او دو دا د عقل مظاهره وکړه چې دو ونه تښتېدلو منډې ونه کې یو کس منډې کوي هغه متې هر نمونه شبهات کېږي هغه مطلب سره کېدای شي فایرنګ کېږي بیا به مو ورکې بدنام چې کوم دا د کله به بدنام و بیا به ورکې ایون طالبان او ټي ټي پي او هر نمونه کسان به ورکې بدنام و پته نه لګي چې د کار به چا کولو په څه طریقې یې کولو خو موږ ته به دا نقصان و چې هم به کله بدنام و هم به د حکومت په نظیر کې به موږ دوباره راغلي اوس یاره تاسو بیا مطلب دا څه وایلیشن کړی ده نو موږ ټولو ته دا